بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. سورة الطارق مکی سورت تے شپږ دیرشم دے په نزول کې رستو د سورت بلدنا. مخی سورت کې د مخکینو خلقو کافرانو حالات ذکر کړو، نو په دې سورت کې د موجوده او د عذاب تذکرہ وکړي. دعوه د سورت بیان دا کافر خلق دے دی له مهلت ورکا لګ غوندې تخویف دے کافرانو ته. سورت کے اول هم شواہد دی، آخر کی بیا شواہد پیش کئیں. اول کے شواہد دی پدے باندے چې په هر یو سړی باندې حفاظت کون کې شتی. بیا شواهد پیش کړي په اثبات د قیامت باندې. تخویف هم ده، ابتدا د انسان د پیدائش بم ذکر کړي. والسماء والطارق، گواہ دے اسمان و طارق او د شپې راتلونکې. وما ادراک ما الطارق، او تا ته ثبت دا سده د شپې راتلونکې. شپې راتلونکې سده څوک دی؟ شپې راځي دا گواہ دی په دې باندې ان کل نفس لما علیها حافظ. سمرا انسانان دی آغی طول بانی نگہبان شتے، اللہ محافظ دے، اللہ حافظ دے، اللہ قادر دے، اللہ خالق دے. دی صورت کے ادام ذکر کئی وا. نوشپے راتم کیسا دے؟ النجم الثاقب، آغا ستورے دے زلیدن کے دے پلقیدن کے دے. کلچے ماخام شی یو ستورے اخکارشی قبلے طرف تا، سہاری نو نورخات طرف تا مشرق طرف تا اخکارکی. ہم دا ستورے دے دورزی مزلو کی، نو ماخام مغرب طرف تورسی، نو بیا پناشی، نو اخواتا چی دا چا سار کیگی ناغی تراوخیگی. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، داستور دے زلیدن کے. دا حالات اسمان تو گورا، دی ستور تو گورا، دا دے نظام تو گورا. دا ټول گوادی پدے باندے. ان کل نفس لما علیہا حافظ، ان پماند اللہ بانے ما بانے. ان نافیہ دے. ان کل نفس نشتے حس یو نفس لما علیہا حافظ الا علیہا حافظ مگر شتے پاغبانی نگابان. داغ ساتن کے شتے محافظ اشتی. سوگ دے اللہ دے دے ہر انسان پیدا کون کے داغا حفاظت کون کے داغا تربیت کون کے اللہ دے دے ساتن کے اللہ دے.
دا اسمانم په دې باندې گواه دی، بیستن ولاړ دی، والطارق او د ستوري عام ستوري دی هغه گواه دی، او بیا خاص کر دغه ستوری چې هغه د شپې راتلونکی دی دا گواه دی. چې په هر یو نفس باندې حفاظت کوونکې محافظ شتی. نور پسې ذکر کوي تفصیل وګوره، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، نو پکار دی چې او دی ګوري انسان د څه شي نه دی پیدا کړی شوی دی، د څه نه پیدا دی. ابتدا د انسان د څه نه ده، یو د بني آدمو د آدم علیه السلام هغه د خاورې نه وه، او د عام نسل دا چلیدل ناغه داغه تذکرہ کوي. خلق من ماء دافق، پیدا کړی شوی دی دا هغه اوبو ټوپونکو نه، یخرج من بین الصلب والترائب، چې راوځي د منځ د شا د نارینه نه او د سینو د زنانه نه. دغه اوبو دي چې په دغه اوبو نه دی پیدا دی، دغه اوبو د ساس کې نه پیدا دی. انه علی رجعه لقادر، یقینا اغا الله خامق علی رجعه په واپس کولو د دې اوبو باندې یا پر اپورته کولو د دې انسان باندې لقادر، خامخا قدرت لرونکی دی. انسان پیدا شو د دغه اوبو نه، د دغه نه چې پیدا کړل نو د دو دوباره ژوند دوباره راپورته کول اخو داغه آسان دي. دا څه شی چې داغه اس پای کې وجود نه وو، ولې دا انسان اول کې دغه وبدي، بیا د دینه وینه جوړ شي سلوي خرزي رستو، بیا ته وخه ټوکړه جوړ شي سلوي خرزي رستو، او بیا پکې اډو کې الله پیدا کی او اډو کې ته دا غوخه واغوستي، او بیا پدې کې اندامونه ښکار شي، سترګې، وګونه، پوزه، لاسونه، خپې وغیرہ وغیرہ، دا ټول اندامونه جدا جدا ښکار شي. دغه خبره ګرانه واولنۍ چې داسې یو اوبه دی د دې نه ته انسان جوړ کا، اوبه دی څه شی دی پکې نه، دا اوبه اوس پرم کول هم غواړي که نه، څه شی ته جوړی نو دا اوبه ودرېږي، دا وینه ده نو دا وینه ودرېږي، بیا مزغه ده څومره چې جویل کېږي په خوله کې دومره ټوکړې په لحاظ سره د غوښې ټوکړه وه، هغې نه رو لویدا او اندامونه پکې پیدا شو، سترګې پیدا شوې، غوږونه پیدا شو پکې. دا چا کړلی؟ دا چې چا کړلی نو هغه قادر دی په دې باندې چې دوباره بیا پیدا کوي. یا انه علی رجعه لقادر، یقینا الله په واپس کولو د دې اوبو باندې خامخا قدرت لري. نا اوبه لاړې یو ځای ته لاړې، رحیم ته لاړې، هلته کې دي، د دې نه انسان جوړیږي به، لیکن الله غواړي نو جوړ بشي، الله یې نه غواړي نو واپس کی. رحیم ته تللی د هغې نه لرې کې واپس کی. دې دغسې مخکې ځای کې ویلو دا د الله اختیار دی. یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور، چاله غواړي نو لونه ورکوي، نو چاله غواړي نو زامن ورکوي، او یزوجهم ذکرانا و اناثا، او چاله نارینه او زنانه دواړه ورکوي، الکان او جنکۍ وله دواړه ورکي. ویجعل من یشاء عقیما، او غواړي چاله نو ویې ګرځوي شنډۍ، هېڅ نه بعضې خلک الله دا د الله کار دی. دا نه چې یو سړی ته وایي دا د سړي نقصان دی، د ښځې نقصان دی، ٹھیک دا یہ با کمزوری بیماری راضی، لیکن کار دا اللہ دے. اللہ اغواڑی اللہ بچی ورکی، اللہ نغواڑی نے ورکی. بعض خلقی علاجو نہ کئی، ولی کمزوری خدا بیماری دا، بیماری دا غیر پارا علاج کئی سترشی
وی بس نو نه کی الله ته به اوس پاروخه الله بیا اولاد ورکی پاغه علاجونه ما یو نشوا د ستړی شي الله ته ځان سر کیږي ښا وی ځا الله او غواړي کیبا الله نه سوال کوي نو انه على رجعه لقادر یقینا الله خامخا واپس کولو د دیو بو باندې خامخا قدرت لري نو اولاد نه ور کوي باندې خلک وی تا کې اس بیماری نشتی ټیسټونه وشي میډیکل وشي وی اس بیماری نه په خزه کېشته نه په خاون کېشتي لیکن بیا هم الله بچی نه ور کوي الله خو خزانو یوم تبل السرائر یو داو انه على رجعه لقادر یقینا الله پر اپورته کولو د انسان ما خامخا قدرت لري کله به را پورته کوي دوباره ژوند باور کوي یوم تبل السرائر په اورز باندې چې رازونه بخکار شي بڑے بڑے خبر دي خبر اخکار شي یوم تبل السرائر په اورز باندې چې رازونه بخکار شي فمالو من قوت ولا ناصر رازونه بخکار شي پټ پټ خبرې به ښکارا بشي نن چې ګوره یو سړی دی داغه پلار نسبت یو طرف تکی سبا قیامت بشي نو پته ویو لګي چې او دغه خو پلار نو پلار بل نه یوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر نو نبی د پارا من قوة ستاقت ولا ناصر او نبی سوک مددگاری نبی سوک امدادی امداد کون کے بدد سوک نہیں دا سے ورځ به چې بالکل یوازې به دې چې راځي نو حدیث کې راتلا حوفاتن عوراتن غرلن دیبا خپیال بخپی بربان بئی پدہ سے حال کے بدہرہ روانی اس بو سر نہیں جامع بنائی کپن بنائی کپڑا بنائی وہ سرا دے بزان پٹ کی خوا چاوی لیو تپو سکڑا یا رسول اللہ داخل چی دغه سی ټول بربان ولاړی نه بول تو ګوري نا رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل هغه ورځ باندې د هر چا د پاره یو حالت به یغنی لكل امرئ منهم شان یغنیه وی د هر چا د پاره به یو حالي چا به بے پروا کړی ار یو سره په خپل ځان باندې دی نه بل ته نشي کته بل ته کم ځای جوړي بل ته وګوري یوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر نو د پاره طاقت او نن مددگار نبسو امداد کون کے ددئی والسماء ذات الرجع گواہ دے اسمان ذات الرجع بارانونو والا اسمان گواہ دے ډیر بارانونه تکی سمرا بارانونه دی اوس دی ورځو کې ډیر زیب زیب باندې بارانونه شو خو نو والسماء ذات الرجع گواہ دے اسمان ذات الرجع بارانونو والا والارض ذات الصدع او زمکه گواہ دا ذات الصدع خاوند د بوټو دا صدا ویل کی 14 ہوتا نو دا اسمګه او چاو دی او د دینه بوټي راو کیږي تیغونه دی راو کیږي کا انه لقول فصل یقینا دا خبره دا قران کریم چې دا خامخا خبره دا فیصله کړی شوی دا خبره دا مضبوطه خبره دا واضحه خبره دا دا فیصله خبره دا اٹل خبره دا یا انه لقول فصل یقینا د قیامت دا خبره دا فیصله د فیصله خبره دا فیصله په دا ورځ باندې کیږي د فیصله شوی دا وما هو بالعزل نبیدا وما هو بالحزن او نه دا سمزاق دا قران کریم د مزاق کتاب نه ده وما هو بالحزن او دا خبره د قیامت دا بعد الموت دا خبره چې کولای کیږي نو دا هم سمزاق نه ده انهم یکیدون کیدا یقینا دا خلق چلول کول نی چل ول کئی لگیا دی واقعدو قیدا زم تدبیر کوما تدبیر کول فمهل الکافرین امهلهم رویدا نو مولت ورکا کافران لرا مولت ولا ورکا لگوندے مولت تے سو پورے دے او دے مرگ پورے دے نو یا دے نور عام چی گورے نا قیامت پورے دے نو بس دا مولت تے لگوندگی فمهل الکافرین امهلهم رویدا نو مولت ولا ورکا مولت لگوندگی مولت تے
او بیا به رانسی مخکیم ویلو ان بطش ربک لشدید استاد رب رانی ور ډیر سخت دینو دلته وای مولت ولا ورکل غوندګه نو بیا به الله رانسی سورت ختم شو سورت کې تذکرہ دے دیوا چې په دنیا کې ایسو داسې نشتی چې داغه محافظ نه دغه سي الله دا انسان چې پیدا کړي نو دغه سي نه پیدا کړي بلکې د دې په خپل باندې حفاظت هم کوي بیا خاص تذکرہ دا طارق یو کړه نجم الثاقب پیدائش د انسان ابتدا داغم ذکر وکړو والسماء والطارق گواد اسمان والطارق د شپې راتلون کې وما ادراک ما الطارق خبر در کې تعالی سیسده د شپې راتلون کې النجم الثاقب استوره زلیدون کې ان کل نفس لما علیها حافظ نشته هیڅ یو نفس سمه انسانان چې سمره نو پوښتې ایک ایسو داسې نشتی لما علیها حافظ مگر شته په باندې حفاظت کون کې داغه حفاظت کون کې ساتون کې فلینظر الانسان مما خلق پکار دی چې ودی ګوري انسان د شي نه پیدا کړی شه ده خلق مما اندافق پیدا کړی شه دا او بوټو پون کې نه یخرج من بین الصلب والترائب چراوزی د مینز د شاد نارینه نه او د سینو د زنانه نه انه علی رجع لقادر یقینا الله فخامخا په واپس کولو د دیو بو باندې قدرت لري یا یقینا الله پر واپسول په دوباره ژوند د انسان باندې خامخا قادر دی خامخا په باندې قدرت لري یوم تبل السرائر په اورد باندې چې کار بشي رازونه به کار شي پټي خبرې وخت کار شي ارز وخت کار شي پټ چې صدیق کار بشي وما له من قوة ولا ناصر نشته نه به د سړي د پاره انسان د پاره ستاقت ولا ناصر او امداد کوونکی